دا یو چټ چاره لګلې ده چې په زنانو تعلیم کول څنګه دي. یاد ساتئ زنانا المنصف فرض دی چې فرض منزل از یو پرده خرابېږي نو حضرت عمر بند کړل ویل نه بزي. صحیح ده؟ دا ټول منې کنه خبره خو د ځان نه کوم که د ځان کوم اوریدل هم دا کنه ټول علماء وایي حج له چیزي نو زنانا الته لبیک په زوره نه وایي کنه وایي به تاسو چې ویلي په زوره خو بم نه ویلي الته لبیک په زوره نه وایي دا زنانا आवाज په تستر کې راځي په صفا مروه کې به منډه زنانا نه وایي. خو خیر ده که پاکستان ټیم کې د لور خور شاملې بالنګ دی کوي ته حیران شي. تعلیم کې خلاف ورزي نشته. موږ په خپل مدرسه کې تعلیم ورکو، موږ خپل لوریانو له ورکو، خپل خويندو له ورکو، موږ خپل بیبيانو له ورکو. مسله دا ده چې دا په پرده کې دن نه پکار دی، دا مخلوط نه دی پکار. صحیح ده؟ نو بے ځایه په چا الزامونه مه لګوئ چې افغانستان والا تعلیم خلاف او پلانیت تعلیم خلاف. لا نه، یو عالم هم دا نشي ویلی، یو عالم هم دا نشي ویلی. سړی او ښځه به تعلیم کوي بالکل، خو بس د هغې لپاره خپل حقوق په خپله طریقې کار باندې او د ښځې لپاره خپل طریقې کار دی. کوئی ایجوکیشن به نه مخلوط تعلیم به نه، اواز به په تستر باندې. او دوی دا یو واویلا جوړه کړې ده یاره ډاکټره به څنګه پیدا کېږي، ډاکټره به څنګه پیدا کېږي. ما ته وښیوئ په پاکستان کې د ډیلیوري کیسونو د بچو د کیسونو نه علاوه داسې یو هسپتال د زنانو چې هغه د زنانو اپریشني کولی شي، زنانو دپاره چې کوم دی د کینسر علاجونه کولی شي یا د زړه د دورو. دا خو ما چېرته هم ونه لیدل. ټول سړي او ښځې ګډوډ لګیا دي. او شریعت موږ ته دا هم ویلي دي چې په ضرورت مطابق ته علاج ډاکټر نه ډاکټر ته هم خپله ښځه شي ښودلی. که یو سړی دا الزام لګوي چې دا څونه شرم خبره ده، نو زه دا وایم چې دا الزامونه به ابوجهل دلې هم لګول چې دا څونه شرم خبره ده چې خپله خور لور بل له په نکاح ورکوي. هغه د دې د وجه نه خپلې خویندې بل ژوندۍ ښخولې. وایي دا غټه د شرم خبره ده چې شریعت یو شی جایز کړی ډاکټر ته ښودل، دغه شان قاضي ته گواهۍ دپاره، بس په هغې کې به چون چلا موږ تاسو نه کوو. او بل دی چې دا کم د کیسونو خبره کوي د زنانو د ماشومانو د پیدایش، والله چې د هسپتالونو ډاکټران نو بغیر د اپریشنونو الحمدلله زمونږ په دې علاقه کې ډېر خلک پیدا و. دا خو دیو د پیسو که د دې قصې مې ته وکړه زما ملګري پکې دي دا هونه به هم زیږ زیږ شي چې دوی کمې دوکې کوي په دې قصو کې او کم خلک لوټ کوي په دې قصو کې. بهرحال دغه یو ځان له داستان دی، خو په کار دا ده چې د زنانه او د مسلمان چې مسلمان ځان ته وایي دا به په پرده کې، دا به په پرده کې که دا عصري علوم حاصلوي، که دا دیني علوم حاصلوي، که دا مدرسې لځي او که دا کالج، چې په پرده کې نه یو اجازت دې ته بیا نشته. البته چې پرده کې نو بیا څه مسله نشته.